بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګري تپوس کړو چې یاره زه به مطلب د یو پیج نه زه څه اپلوډ کوم، یاره د هغې لینک به زه کاپي کوم څنګه او بیا به پیسټ کوم څنګه، یو ځای کې به یې زه ورکوم څنګه، د دې څه طریقه ده؟ نو سیمپلي طریقه ده دا خو ما هسې یو دغه راوړلو اسانتیا دپاره ما یو لینک مخکې نه کاپي کړی دلته مې راوستلی. نو چې کله تاسو فیسبوک راواړئ نو لکه اوس مثال په طور ما فیسبوک راواړو او په دې کې بره ګورئ دلته خو دا اوس ما تیار لینک و، لیکن دې کې دا سرچ ځای کې دې کې چې کوم دی لیکلو ورکړئ چې کوم نوم باندې تاسو هغه پیج یاسې راوړلو غواړئ نو هغه چې تاسو ورکړئ را به شي درته. نو چې څنګه پیج راوړئ هغه به کلیک کړئ. مثال اوس دا پیج راغی، زه دا په دې کې کلیک کوم، کلیک شو. دلته تاسو ګورئ نو ته لاندې راشي. مثال په طور دا پوسټ موږ ورکړی دی، دې لینک زه کاپي کوم، نو دې به څه طریقې دا چې څنګه راغی دلته به دا ځای کلیک کې، ټیک شو که نه؟ چې دا ځای کلیک کې زه دې لیکل دا ځای کوم، دا ځای چې کلیک کې ټیک شو. نو په دې کې به تاسو ته کوم آپشن راشي ته ګورئ، ما ووښو نو بیا به دې کې کاپي لینک ووښئ. څنګه دا کاپي لینک ووښئ بس دغه شان انداز به تاسو ته راشي. بس دا به په دې ځای باندې څه کې مینیمایز کې د موبایل چې کوم منځنی بټن ده مینیمایزینګ والا اب ووښئ، مینیمایز کې ټیک شو. بیا به مثال په طور واتساپ کې همغه ملګري ته سینډ کول دي یا چاته یو ګروپ کې ورکول دي، دلته به راشئ او دا د لیکلو کوم ځای دی، دا د لیکلو چې کوم ځای ده لاندې ټایپینګ والا هم په دې کې به یو شان ته ګوته کېدی، دغه شان یو شان به ګوته ایساره کې. نو تاسو ته به څه راشي دلته د دې کې چې کوم د پیسټ د آپشن راځي که نه، دې کې ګورئ ورته د یو شان ما ګوته کې دا پیسټ د آپشن، دلته به بیا تاسو دې پیسټ د پاسه کلیک کې نو هغه به دلته راشي، ټیک شو که نه؟ څنګه دلته راشي لږ انتظار به ورته وکړئ. دلته به انتظار نه پس په خپله دلته تاسو وګورئ دلته دا تصویر راغی، ټیک شو. چې کله تصویر راشي بس بیا به دلته سینډ کې نو په دې طریقه باندې به دا پوسټ زمونږه که ګروپ کې شیر کوو که یو کس ته شیر کوو، په دې طریقه باندې به دا موږ ته په اسانه باندې حاصلیږي دا لینک او ملګرو ته شیر کولی شي. بس دغه طریقه ده، صحیح ده.